هغه وابیان دي نو مونږ خلاف یو، کاغه پنکریان دي نو مونږ خلاف یو، کاغه بریلیان دي نو مونږ خلاف یو. جنجالونه وسره کو، کوتکماری وسره کو، لخر پی کو، مناظرې وسره کو. خو تاسو مونږ په هغه ډلو کې نه اچو چې تاسو مونږ په هغه ډلو کې نه اچو. مونږ به تاسو سره نرمي کوو، تاسو به مونږ سره، مونږ به تاسو سره که شرعي خیال ساتو، تاسو به زموږ د مشرعي خیال ساتئ. مسله د زموږ په منځ کې درې څلور مسلې داسې دي چې دا مفتي صاحب یو ځل راغی، دا دو کلي ته زموږ علاقه ده. نو دې چې کېناست نو ما ورته وی چې ندیم صاحب زما او ستا ګورې په منځ کې یو څو خبرې یاد دي شي. ما وی زه به چېرته درځم یا به ته چېرته راځې، خبرې به کوو. په هغه خبرو کې یو خبره د معیت علمي وه یا د ذاتي وه. دویمه خبره زما په ذهن کې د عبدالمحمد ابن عبدالوهاب نجدي وه. دریمه خبره زما په ذهن کې د کرامت وه. څلورمه خبره زما په ذهن کې د دعا به د سنت وه. زمونږ دا ټول مشران اکابرین چې مونږ د چا شاګردان یو، د چا د شاګردانو شاګردان یو، ما یو تقسیم کړی. په هغه تقسیم کې ما پسې زمونږ د کراچۍ یو ملګری دی، هغه بیا تقسیم در تقسیم او تقسیم در تقسیم کو. ما د حضرت مفتي فرید صاحب نه دا اورېدلي دي چې زمونږ دیوبندیان په الحال دوه قسمه عقاید لري. یو زمونږ د کې پی کې یا دې ته به په خوا زمانه کې سرحد وي، حضرت صاحب د دې نه تعبیر کو په افاغنه سره. افاغنه نه مراد حضرت غرغشتو صاحب دی. د افاغنه نه مراد حضرت کچرتنو موریدلی به دیستا د علاقې مولانا نعمت الله د کوواټ، مولانا صدر شهید صاحب، داسې حسن جان مولوی صاحب، داسې ما لیدلی او امین ګل بابا، ډاګې بابا د دې مشر راغلی، دا ټول شاه منصور مولوی صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ما لیدلی دي یا زما استادانو لیدلی دي. زمونږ د دې بعضې خلکو سره چې مونږ ته خماسیان وو، په یو څو خبرو باندې به منازعات. زه به بیا تفصیل کوم چې منازعات په څه باندې راغلی وي. بعضې خبرې چې زمونږ په تاسو باندې اعتماد و، زمونږ په تاسو باندې یاري دوستي و، زمونږ نیت دا چې تاسو به انشاءالله مخکې انداز سره چلیږي. څه چې زمونږ د اکابرینو طور طریقه ده، د ډاګی باباجي یا د شاه منصور د سابق صاحب یا د امین ګل مولوي صاحب یا د ټولو اکابرینو زمونږ طریقه ده. په هغې کې دا بعضې مسایل خو داسې راغلی چې هغه خو نن سبا چې څوک یې کي هغې ته بریلې ویل کېږي. لکه زه کوم نه ګوري ښه دا ځان سره یاد ساتئ. هغې کې مسله د میلاد ده، زه قایل نه یم، ملا صاحب زه قایل نه یم، ګوره دا یاد ساته ښه چې څوک مناظره کوي دی، بلکې دا اکبر حسین دی او فیض الحسین صاحب چې کله دغه مناظره وه د ټانک والا، نو ما د بعضې کتابونه د ابن پرکاح ورکړه پرد کې د غزان له خبره زه کوم نه، خو زمونږ اکابرینو په دې باندې مناظرې کړي، په کتابونو کې لیکلي. په دعا زمونږ د پنځپیر مولا صاحب سره د ډاګې د شیخ ته عبدالسلام شیخ صاحب سره چې سپینکاڼي مناظره وه، زه پکې خپله ناست وم. طالبانو خو مونږ تلي دا په دعا به د سنت مناظره ده او دا ده او دا ده او دا ده او دا ده. هغه اشیاء رالل داسې حد ته ورسېدل چې هغه زما ناپسندیده دي. زما ناپسندیده نه مراد دا دي چې زما په طبع باندې هغه اشیاء د عالمانو د دیوبند زاړه اقوال نه دي، لکه څنګه چې موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي. عبدالرحمن استاذ هغه مسلو کې یو مسله زما په خیال باندې د معیت مسله زمونږ د پنځپیریانو د منځ چرته نه ده تېره شوې. یعنې ما ته څوک په تاریخ کې وښوي چې د معیت مسله یا د معیت ذاتي یا د علمي زمونږ د پنځپیریانو په منځ کې تېره شوې ده، دا نه ده تېره شوې. د عبدالوهاب نجدي متعلق زمونږ اکابرینو د یو بل سره مناظرې چرته نه دي کړې، دا ځان سره یاد ساتئ. خو څوک وایي چې کړي دي، نو ما ته خیر دی، دا خبره چې د دې کې هم نه ده شوې. دوه به د سنت کې زموږ ملګري بعضې پوسټونه یې وکړو، بیا په هغه پوسټونو باندې ما لیکلو کو، بیا خبرې وشوې. هغه خبرې بیا ندیم صاحب خپلو ملګرو ته ووایي چې تاسو هغه پوسټونه نه کړئ، ښه خبرې وکړو. زه په هغې خوشحاله شوم. د ده مقوله ماله راغلی چې دوی چې زموږ خپل استادان دا دي کوي. شیخ ادریس صاحب دا یاد کړه چې دا کوي به دعا بعد سنت. زمونږ اوس یو څو مسلې دي. هغه مسلو کې اوله مسله د معیت ده. دویمه مسله د محمد ابن عبدالوهاب نجدي. زما تحقیق ما ته دا وایي، تاسو خفه کېږئ مه، چې عبدالوهاب نجدي زمونږ د اکابرینو په نسبت باندې صحیح سړی نو، او دا کوم رجوعات چې دي دا ثابت دي، د دې سره ما سره ادله راغلي. اولنۍ مسله زما رائے دا ده، د معیت مسله ده.
دویمه مسله د عبدالوهاب نږدې مسله ده. دریمه مسله د کرامت راغلی ده. معجزو او کرامت کې زمونږ رائے دا ده، ځان سره خیاط ساته. معجزو کې زما رائے دا ده چې معجزو کې د متکلمینو دوه قسمه اقوال دي. یو مې دون اقوال لا جمع کړي دي د کابرین دیوبند او د متکلمینو چې وی معجزې د انبیاء د قدرت او د اختیار د لاندې وي. زه به تاسو ته نقول خیم او دوی مدار چې د انبیاء د قدرت د لاندې نه دي. زما رائے دا ده چې معجزې د انبیاء د قدرت د لاندې نه دي راغلي. زما رائے دا ده. خبره پاتې شو کرامت ته. زما خپل رائے په دې کې دا ده لکه څنګه چې زموږ اکابرین وایي چې کرامت په درې قسمه راغلي دي. یو هغه کرامت دی چې هغه کې قصد او علم دواړه وي، هم قصد وي او هم علم وي. دویم هغه کرامت دی چې هغه کې علم وي او قصد نه وي. یو هغه کرامت دی چې هغه کې قصد او علم دواړه وي. دویم هغه کرامت دی چې هغه کې علم وي او قصد نه وي. او دریم هغه چې نه پکې قصد راغلی او نه پکې اختیار راغلی او نه پکې علم راغلی وي. دا درې قسمه تقسیم زموږ تقسیم نه کرامات راغلي دي چې زموږ اکابرین دیوبند کرامت درې قسمه ته تقسیم کړي دي. یو القصد مع العلم، دویم صرف علم چې قصد یې نشته، او دریم نمبر نه قصد او نه علم شته. دا درې قسمه کرامات دي زموږ د اکابرین دیوبند په نيز او بیا د متکلمینو په نيز او بیا د مفسرینو او بیا د محدثینو په نيز. زما دا په الحال اجمالی خبرې وي، دي ته به اجمال ویم او دوی ته وځو هم چې خپل خبرو کې بیا بخیر ده ان شاء الله په دې باندې خبره جاری کو. دا ټیم غنو کې مالا په دمو ځای یاري ده ټیم باندې چې خبره ته او ما خان دي تاسو په منځ کې د ټیم د زمو د یاري ده دا ټیم خبره بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن دلته راغلي یو ناس یو. یقینا پیر صاحب تاسو ته خبرې وکړې. پیر صاحب زموږ مشر دی، زموږ محترم دی، او څنګه چې پیر صاحب تاسو ته وضاحت وکړو دینه مخکې یقینا دغسې شوي هم ده چې مونږ په زیاتو مناظرو کې یو ځای وو، بلکې کله کله به مونږ تر کتاب نیم ضرورت شو مناظره کې، نو مونږ به پیر صاحب سره رابطه وکړله، کتاب به هم ورنه راوغوښتو، ورغلي یو ورته. کله کله دغسې هم شوي ده چې پیر صاحب مونږ ته دعوت راکړی دی، مونږ ورغلي یو مناظرې ته. نو زموږ منځ کې یو وروري او یو تعلق او یو محبت او هغه مخکې مو اوس هم دی الحمدلله. زه د بحث نه مخکې د خپل ویډیو په ذریعه باندې هغه ټولو اهل باطلو ته م ویمه چې د اهل حقو په منځ کې همیشه اختلاف بعضې وخت کې راغلی دی. د پیر صاحب موجودګۍ کې ویمه باطل زموږ د دغه مجلسونو نه دغه فایده نه اخلي. انشاءالله ولز کې کله پیر صاحب د کومو باطلو سره خبره راغله نو زه به د پیر صاحب په اولني سبت هغه په ملګرو کې ولاړ یم انشاءالله ولز صفایي په حیثیت باندې. دویم نمبر خبره بعضې خبرې دغسې راغلي. اوس پیر صاحب وویله شاید چې زما په حوالې سره پیر صاحب ته بعضې معلومات غلط چا رسولي وي او غلط رسېدلي وي ورته. مثلا پیر صاحب ما ته وویله چې د دعا بعد هغې نه مخکې یو خبره بل حکم ده. زموږ مجلس شروع کېږي، مونږ چې راتلو هم ما خپلو ملګرو ته وویله چې پیر صاحب مونږ مشر دی او پیر صاحب ته هم دلته وایم چې که تاسو مونږ ته تیزې خبرې هم وکړئ، تاسو اوله کې خبرې وکړئ نو که زمونږ څه ګیله نشته دی، که تیز یې هم وکړئ حتی که به مونږ ګزار هم وکړئ انشاءالله ولز مونږ نه درکوو جواب. ما خپلو ملګرو ته مې ویلي دي چې مونږ مجلس کې ناست یو. البته تاسو سره نور ملګري دي نو هغوی دي دغه څومره چې ګزاره دي کوي هغوی دي دایره کې به اوسېږي. باقي پیر صاحب نو هغه مونږ د مشر په حیثیت زره ګڼو انشاءالله مونږ هره خبره هر څیز برداشت کوو د هغوی. درېیمه خبره پیر صاحب د دعا بعد سنت په حوالې سره وکړله. یو خو دا ده چې دعا بعد سنت د هغې اختصاص تخصیص او التزام چې دی هغه خپله بدعت ګڼم. دغه زموږ د علماء دیوبند مسلک مشرب موقف دی. باقي دعا بعد سنت ته بدعت ما نه ویلي دي که د چا سره زما څه قسمه دغسې تقریر ورسره یا تحریر ورسره چې مطلقا دعا بعد سنت ته ما بدعت ویلی بغیر د التزام او تخصیص نه نو هغه څوک هم پیش کولی شي زه به جرم ورکړم انشاءالله. دویم نمبر د میلاد په حوالې سره نو هغې حوالې سره خو زموږ مناظره هم شوې د پیر صاحب نه پکې یو دوه درې څلور کتابونه موږ راوښتي وو. هغه دعوه به هم شاید پیر صاحب هغه مناظره که نه یې اورېدلې زه به نن ورته بیا ووایم چې په هغې کې موږ دعوه دا ایښې وه چې هغه میلاد یو خو جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم هغه نه یادو میلاد النبي یا سیرت النبي چې تخصیصاتو نه پاکي د بدعاتو نه پاکي کوم چې بریلیان کوي. او د هغې شیخ صاحب رحمه الله هغه هم په اخرنو جلسو کې په پېښور کې د دې خبرې وضاحت کړی و.
د هغې زه قایل یم نن بیا د میډیا په ذریعې سره هم د دې نه مخکې مې بار بار ویلي دي. البته که پیر صاحب د زما په حوالې سره چا غلط معلومات را رسولي وي چې زه دغې ته ناجایز ویم نو زه نن وایم چې دغه په ما باندې دروغ ویلي دي. که تاسو ته څه قسمه دغسې تقریر یا تحریر زما را رسېدلی چې ما سیرت النبي صلی الله علیه وسلم یا میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په نوم وي د دې بدعاتو نه د دې تخصیصاتو نه پاک وي او ما ورته بدعت ویلی بېشکې بسم الله کې ما ته کښېنې زه به نن د تاسو په لاس توبه وباسم وغیره. دریم نمبر پیر صاحب د محمد بن عبدالوهاب نجدي صاحب په حوالې سره خبره وکړله نو پیر صاحب هغه یو مستقل موضوع ده تاسو په هغې حوالې سره وکړله. ما خپله د اولې ورځې نه چې په هغې موقف پیش کړی دی خپل ما ویلي چې زمونږ د علماء دیوبند د اکابرینو اقوال په دې کې مختلف راغلي دي. بعضو اکابرو توثیق کړی دی بعضو په هغې باندې جرح کړې ده. ما په هغې کې چې کوم موقف یې خیری هغه دا دی چې زمونږ کومو اکابرو ته څنګه د هغه په باره کې معلومات رسېدلي او د هغې په باره کې هغوی رای قایم کړې ده. لہذا څوک چې مطلقاً هغه خلکو ته نجدیان وایي یا هغه بل چا ته منسوب کوي څوک چې محمد بن عبدالوهاب نجدي توثیق کوي زه دې ته غلط وایم. ځکه شیخ شاهسنجان شهید رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی شیخ سربراز خان صفدر صاحب ته زه نجدي نشم ویلی مولانا شیخ احمد ګنگوهي رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی فتاوا رحیمیه والا ته زه نجدي نشم ویلی شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب ته زه نجدي نشم ویلی. یعنی چې شمار باندې راواخلي ډېر اکابر دي خو مولانا منظور احمد نعماني چې د بریلت په خلاف ژوند تیر کړی زندگی او زمونږ د اکابرو معتمد مناظرو په دې موضوع فتوحات نعماني شهید چې پیر صاحب سره وي د حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله چې خپله د مناظرو خلاف و لیکن مولانا نعماني صاحب هغه سړی چې مولانا تنویر صاحب رحمه الله په هغه باندې اعتماد کړی او د خپل طرف نه نماینده مناظر لیږلی هغه په دې باندې مستقل رساله لیکل د نو زه څنګه نعماني صاحب ته نجدي ووایم. بهرحال پیر صاحب په هغې کې تاسو چې کوم موقف اختیار کړی وغیره تشدد و د سختۍ و نو زه په هغې کې تاسو سره متفق نه یم. زما موقف هغې باره کې دا و چې زه یو طرف ته تشدد قایل نه یم زمونږ د اکابرو څنګه رایي چې په هغې کې دواړه طرف ته را راغلي دي زه د دواړو احترام کوم. باقي د هغې نه پس د میت ذاتي بلاکیف نو میت ذاتي بلاکیف چې ورسره نه وي د هغې موږ نه یو قایل. البته په دې کې یو طرف ته انتهایی تشدد شروع شو په دې کې ما تقریبا د 200 نه زیات عبارات د علماء دیوبند ذمہ دارو راغونډ کړي دي چې هغوی د میت ذاتي بلاکیف قایل دي. نو کم خلک چې دې ته وایي چې علماء دیوبند بعضې خلک دلته په کیبیکې کې دغسې وو چې هغوی باقاعده تکفیر کوو دغه چا چې دې قایل وو. موږ میدان تر هغوی خلاف راووتو د علماء دیوبند د دفاع په خاطر باندې او پیر صاحب زموږ طریقهکار همدا دی کله چې یو موضوع راشي قسم دی زما د ملګري ناست دي د یوې هفتې پورې موږ په دې کې خبرې نه کوو موږ لګیا یو د علماء دیوبند مشرانو اکابرو کتابونه راجمع کوو په دې کې د علماء دیوبند اجماعي قول ګورو چې کله اجماعي قول وګورو د هغې نه پس زه خپل ټول هر څه ګزار کم د هغې دفاع شروع کړم هغې دپاره دلایل راجمع کول کله الله دې نه کړي هغه ورځ چې زه خپله رایې پسې روان شم یا د خپل ذات په بنیاد باندې او دغه موږ ته شیخ سرور خان صفدر صاحب رحمه الله هغه موږ ته ویلي چې ډېر کرته ما ته په 60-70 ساله زندګۍ کې شیخ صفدر صاحب رحمه الله هغه چې خپلو پردو ټولو منلی علماء دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړی هغه اخرني وصیتونو کې دا و طلباو ته به ویل بچو نه خو د تاسو علم علماء دیوبند ته رسي نم تقوا رسېږي بس په هغې اعتماد کوئ. نو زما خپله باندې هغه رایې د په دغه قایم وي پیر صاحب کې دغه غلطي تاسو راته ووایئ پرې پرېږدو. باقي د کرامت په حوالې سره نو زه دلته ویډیو مخې ته ناست یم پیر صاحب ناست دی قسم بالله ما ته هغه وخت کې دا پته نه وه چې پیر صاحب اختیاري ورته وایي یا غیر اختیاري ورته وایي صدور ته زمونږ د صفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه په مدد غوښتو باندې مفوق الاسباب صفیانو سره زمونږ دا مناظره په ریکارډ باندې ده دا وچلېده اخر بالاخر خبره دې ته راله کرامت اختیاري دی که نه دی اختیاري معجزه اختیاري د ټول بنیاد په دې باندې ودرېد غیر الله نه په مدد غوښتو باندې. بل پیر صاحب تاسو ته راپته ده شیخ سرور خان صفدر صاحب علماء دیوبند خپل مسلم ترجمان تسلیم کړی دی رای هدایت په دې موضوع باندې لیکلی ده دې په جواب کې صرف بریلیانو کتاب لیکلی دی بیا شیخ صفدر صاحب رحمه الله د وفات نه پس د کراچۍ نه زموږ علماء دیوبند هغې جواب کړی دی علماء دیوبند د دې په اختیاري باندې نه چېرته قول شته دی نه په هغې باندې چېرته کتاب شته دی نه پې رساله شته دی په دې باندې. پیر صاحب چې کومه خبره وکړه چې د علماء دیوبند 3 اقوال قصد ته ویلم نو زموږ بحث په قصد کې نه دی زموږ بحث په اختیار کې دی قدرت کې دی. قصد جدا خبر د هغې ارادې ته ویله کېږي د هغې مونږ قایل یو په خپل ذهن سره مناظره کې وضاحت وکړو تفصیل به وکړو خبره په قصد کې نه ده پیر صاحب خبره په اختیار کې ده انشاءالله ولې هغه به مخکې چلو د دې نه پس بیا پیر صاحب ویل چې زما رایې دا ده پیر صاحب مونږ د تاسو احترام کوو یقینا قسم دې زه کوم تاسو د هغې نه مخکې ویل چې دعا به د سنت په حوالې سره خبر راله تاسو ته به دا یاد وي پیر صاحب چې کومه ورځو کې زموږ استاسو خبرې ډېرې ترخې شوې مخکې کال حاجي عثمان صاحب بیا رابطه وکړه زموږ استاسو مجلس یې ختم کړو په دې ورځو کې بعضې ملګرو کې زموږ د طرف نه زما سره به دغسې وي چې محبت به ساتي خو واسطه او رابطه به نه وي هغوی چې کله بېادبي شروع کړله
زه ورته بذات خود باندې راغلم ویډیو مې وکړل چې د پیر صاحب بې ادبي بې احترامي به هیڅوک نه کوي ما ویډیو وکړه تاسو به کتلی جواب یې پاغې باندې په دغسې موقع باندې ما پوسټ کړی د ملګري مې منع کړی دي او زما ذمه دارو ملګرو کې تاسو کې چاته شکایت وي چې زما سره تعلق ساتي ما ته ووایي زه ورنه په فیسبوک باندې زه د هغې ته تنبیه کوم چې ولې کې دغسې څیزونه چې یو کس باندې بهرحال دا خو جدا خبرې دي پیر صاحب خو نن مونږ او تاسو راغلي یو خو د ادب احترام په ماحول کې مونږ تاسو کې خبره راته زیاتي وکړي نن خبره پیر صاحب د څه نه جوړه شوله مخکې د مفتي سید حکیم صاحب د ناستې 2 ځل 3 ځل زما خواته راغلي دي په دې موضوع باندې زموږ استادو خبرې شوي د محمد رحیم کلامي ناست دی دې ما ته وویل چې پیر صاحب خو هم د اختیار نه مراد اسباب اخلي کرامت مراد نه اخلي تاسو کلیپ به ما ته راولېږو 4-5 منټه تاسو یو کلیپ کړی زور نه اسباب مراد اخلم بیا ما خواته مفتي سید قریب مونږ سره شته په ریکارډ باندې تاسو په आवाज باندې بیا مفتي سید حکیم صاحب چې دراله زموږ مس کې خبرې بهر بیا په تحریر کې نه جوړې دي دیو ناستي گوادي ما ورته ویل ما ته مفتي سید حکیم صاحب دغه سی وو کو پیر صاحب د زما طرف نه دغه سی پیغام وایا چې بیا خپل کې کینو غب شپ بولګو پلل بدا موضوعات دغه سی پریږدو که یو موضوع دغه سی چې تاسو د علماء دیوبند سره پغې کې ظاهرا اختلاف راځي د تاسو ورسره مقصد د دغه نه یو خبر خو دغه سی وو کې تاسو مغه په میډیا مو مونږ به هم نه وایو د موضوع به تاسو لری مخکیم دا وو او زموږ استاد دغه سی اختلاف د دې مسایلو د وجې نه تاسو یې میډیا ته مونږ به هم نه مسایل په دې ځای دفن شي بیا په دې ورځو کې یو خبره تیر شوی تقریبا سکل 2 هفتې مخکې زر دی مفتي صاحب تیرېدم دی مفتي صاحب خواته زه راتاو شوم او دیو په کوم موضوع باندې مناظره او په والي سره زما د 2-3 خبرې وي دیو ماته یو تحریر راوېستو چې تاسو د سخت ور باندې ماته ولته دې د سخت وکا هغه کې شرایط به دیو سره شهید ور سره وي چې پیر صاحب بداغه طرف نه نمائندې دې طرف نه وطن نمائندې په منځ کې محمد رحیم کلامي لیکل او مفتي عبید صاحب لیکل ما ورته ویل چې څنګه خبره کې قسم دې پیر صاحب د پنځپیرانو سره 2 مناظرې زمونږ ته شوي دي شرایط لیکل شوي دي صرف ما ته چې د خبره رااله پیر دره بس بیا 2 ځل کال وکړ ما ته تر اوسه کېږي د خبرې را ما ورته زه نه روسته کېم په لمغه سره خبرې د روسته کې پیر صاحب ته چې خلاره او د مجلس وکړو د ما بس 2-3 ځل کال وکړو ما د ته ویل په ریکارډ باندې ورسې ما ورته پنځپیرانو د تاریخ لګ روسته کې بس طریقه باندې بس پیر صاحب د سره وکینو زموږ مجبور کوي یو هفته بیا په دې کې اطلاع راتله ما ورته پیر صاحب نه تاریخ والی 3 ورځې کې تاریخ راکې بس کېبنو مجبورانو ته موږ وزګار شو فارغ شو نن هم زموږ مجلس ته نه خو نیت او نم داو چې موږ تاسو سره کې باز وګو یا څه په نیت کې و دغه سي خبره دغه سي جوړه شول د دیو هم شاید نیت به صحیح او غلط به نه مقصد به اتفاق راتل دي چې پیر صاحب نن مجلس زموږ په هغه بنیاد باندې جوړ شو دغه ماره خبرو وضاحت وکړو مخکې به ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني دا تاسو چې کومې خبرې وکړې او بیا په خبرو کې د بعضو خبرو د وضاحت لپاره د علماء دیوبند محمد ابن عبد الوهاب خبرونه زما مقصد دا دی چې ان شاء الله په دې به مونږ بیا کینو زما خپل رائے په دې کې نه دا تاسو چې کوم خبرو وکړه چې علماء دیوبند دا کوم رجوعات ته علماء دیوبند چې کیږي یا تاسو چې کوم کتاب وایي د منظور نعمانی صاحب یا د حضرت حسین احمد مدنی صاحب کوم د رجوع خبره کوي زما خپل تحقیق دا دی چې دغه رجوعات صحیح نه دي راغلي د خلیل احمد سهارنپوري صاحب خبره صرف د متبعین او دغه د قاضیانو متعلق ته او دغه متعلق ته راغلي او دا کوم خبره چې د منظور احمد نعمانی صاحب بیا رستو د خلیل احمد سهارنپوري صاحب یا د حضرت حسین احمد صاحب متعلق وي چې دوی رجوع کړي د ناغه رجوع په تاریخونو سره ان شاء الله بیا ثابتول شم چې رجوع د غینه نه د ثابت لکه څنګه چې مکتوبات ته حضرت شیخ الاسلام په دې باندې دال دي تاسو بیا یو ځای کې د فتاوی شیخ الاسلام خبره کړې و اصل فتاوی شیخ الاسلام چې و هغه په دې کې لګیا چې ما رجوع نه کړې دا کوم خبره چې بیا تاسو کړې و دا د مرتب خبره د تاسو لاندې وګورئ ښه مرتب دا خبره کړې ده چې حضرت حسین احمد مدنی صاحب د دین رجوع کړی د دین رجوع اصل مکتوبات کې نه ده شي ما مکتوبات ایستلې دي زه دې باندې به ان شاء الله بیا کینو خبر به ان شاء الله کو معیت ذاتی کې د علماء دیوبند چې کوم اقوال دي ما سره فایل پدې کې پروت دی زما د مرګورو ته ما خودلې تقریبا 36 اجماعګانې ما پاغې کې صرف د امت متکلمین ورستلې دي او کم از کم چې ما کتابونه رستلې دي د 650 حوالو نه زیات دي چې معیت علمی دي او دا چې معیت علمی ثابت کړی دی او ذاتی نه پکړی دی دا 70 حواله ما رستلې دي او ما سره یو حواله هم داسې نشته اگر چې ما سره دا حواله هم دیالس موجود دي چې دا معیت ذاتی دی خدا چې معیت ذاتی او علمی نه دی دا یو حواله هم نشته عبدالرحمن مولوی صاحب دی د ته سوچ کوي ز پیغام چې دا عبدالرحمن مولوی صاحب چې سوچ کوي چاته ما سووي ما دوی چې 550 حواله صرف د دې چې معیت علمی دی په دې کې 36 اجماعګانې دي
په دې 36 اجماعګانو کې 70 کتابونه صرف زموږ د اکابرین دیوبند نو ما خستا په خبره کې خبره کوله تا چې سو اخذ ګوري دی دا خبره شو دا خبره خاله ده د 10 5 مارچ مې ګور زما په خبره کې ځانګته جوړ زما په خبره کې منګته جوړه کړ تاسو مالک پرې ده زه دا خبره برابر زه یو منټ ما پرې ده بیا په دې کې ما تقریبا 70 کتابونه رويستل د دې چې معیت ذات علمی دی ذاتی نه دی بیا دا چې ذاتی دی علمی نه دی نو زه خپل مرګورو ته چې ماته داس یو حواله نه د ملو شیخ خیر عبدالرحمن مولوی صاحب دیو ګوري ماته دی وروړي دا بس دا باب مې بند کړ دا عبدالوهاب نږدې باب مې بند کړ بس عبدالوهاب نږدې بس الله لري د جنت ته د لګلو قابل جنت ته د لولېږي موږ ته هیڅ تکلیف نشته کار طرف ته لېږي او دا دغه باب مې بند کړ دا معیت باب مې بند کړ د خپل خبرې لبراشو زمونږ رائے په دې کې نه دا ځان سره یاد ساته چې کرامت زمونږ علماء دیوبند درې قسمه تقسیم کړي دي یو علم او قصد دی او یو علم دی قصد نشته او یو نه علم نه قصد او زبر طبيعه د متکلمینو د کتابونو نه مسلسل ثابت کما چې قصد په معنا د اختیار سره دی القصد والاختيار مترادفان قصد او اختیار مترادفان دي چې کله قصد او اختیار مترادف شو زبر ته حوالی خو نو بیا د علماء دیوبند رائے د چې قصد او اختیار مترادف شو خو قصد ثابت شو کنه اختیار ثابت شو کنه قصد او اختیار په معنا د یو سره راغلي دي نو د علماء دیوبند رائے دا راغلي د پدې کې د علماء دیوبند رائے پدې کې دا چې قصد په معنا د اختیار برته د متکلمینو د کتابونو ثابت دی مخبکیګه مړ یار ته ولي خبکیګه مخبکیګه قصد او اختیار برته د الله په فضل ثابتوما بدعاء اولیاء الله معین الدین چشتی میری صاحب خا د نظام الدین اولیاء په دعا به راته ثابتوما ان شاء الله قصد اختیار دی اختیار قصد دی پدې کې 11 حواله ما د متکلمینو جمع کړي دي خیم نو ځکه ټولر سبب په یو ځای باندې نه بیا کار خراب شي بیا کار خراب شي قصد او اختیار یو دی علماء دیوبند چې کله وی علم او قصد نو قصد د مراد اختیار دی دا به ثابتوم نو زمونږ رائے دا د مفتی صاحب چې یو قصد دی یو اختیار دی اختیار یو علم دی او قصد دی قصد په معنا د اختیار سره د تخیم ان شاء الله بل ادا د نظاهر به د تخیم بل ادا د بی اختیاره ز تعلی نه کومه تعلی پیدنه او چتوالی تا او وردا د تز صفا سترم چې د متکلمینو او د محدثینو او د اکابرین دیوبند دون اقوال پدې کې مونږ جمع کړي مو قطعا د دې نیو قایل چې ټول کرامت اختیاري دي دا بر دماغونو باسه که تاسو مونږ ته دا وایي چې تاسو وایي چې دا ټول کرامت اختیاري دي نو پیدل حسین استاد دا زما عقیده نه دراغله مونږ قطعا د دې نیو قایل دا تاسو چې وایي چې ټول کرامت غیر اختیاري دي دا تاسو رائے دا زمونږ رائے نه دراغله مونږ د دې قایلیو متکلمین لګیا دي شوافی لګیا دي اصول فقه شافعیه لګیا ده جمع جوامع سونه شرح اتل شرح د جمع جوامع دي دا ما جمع کړی دي د جمع جوامع سره سونه د کلام کتابونه چې موږ لګیا دي وی به اختیار و بغیر اختیار به اختیار بیا نشر تیب وتویل کیږي دا یو شرح د ابن عاشور تصریح کړی چې دا څوک وي بغیر اختیار نو د دې څه مقصد راغلی او چې دا څوک وي به اختیار د دې څه مقصد دا بزان لکه مفتی صاحب ته خبرکی ګمو د دې جوابات لا مکه خیر ته انو ګور تا چې خبرې کولی ما ګوري وجه دار چې څوک خبرې کینو دا د قسم خبرې په بدی لګي اصل کې پیر چې تاسو باید لاس تاسو باید واغست پریس وته خاطه چپشه خدا چې چل مرګري دا چې چل دي چې زمونږ اعتقاد ځان سره یاد ساتي زمونږ داوام د اعتقاد لیکل درکړي دغه مولا صاحب سره پراته دي دی مولا صاحب سره زمونږ دیلا داس ختم مر کړی دي ستاس زمونږ دا بول کې خیر دی ستا یو زوړ ستا یو زړه مو داوا ما سره پراته زړه باندې کبنه وي نو اوس تاسو چې تاسو لګیږي ورته د سورې چې تاسو مطالعه سره زم نه جي هغه ته ما نه ما اورګن راستان نمبر لا مشتري هغه کې 5000 راکې پیر سره ورا داسې چلے ما سره د محمد ندیم سے دا مدعا دا دعوه ده یا لکه دا وره ګلپانو ما سره د دوی دا دعوه ده معجزه او کرامت د الله فعل دی چې نبی او ولی په لاس باندې چې کله ظاهري او غواړي ظاهري دا د دوی دعوه ده
دې کې که دوی څه خیر د کټ کوټ کې نو زمونږ اجازت دی مونږ چرته هم د دوی سره سرزوري نه کوو دوی دې اوس خیر دی او دا وخت خپلولي کې بغیر د دې نه چې مونږ سره په هغې باندې ښکرې لګوو او اخوا دې خوا او کوم ما کړي د خپل خدا د دوی خبره مې کوم زمونږ خپله دعوه دا ده انور تاج مولوي صاحب زمونږ دعوه دا ده زمونږ دعوه ځان سره یاد ساتئ زمونږ دعوه دا ده چې اکابرین دیوبند کرامت 3 قسمه ته تقسیم کړي دي زمونږ هم دغه رایه ده چې کرامت 3 قسمه لري او تاسو دعوه دا تاسو لیکلی نه خالیکه زمونږ دعوه دا ده چې کرامت 3 قسمه دي دا اکابرین دیوبند خصوصا او د متکلمینو په نسبت باندې کرامت 3 قسمه دي اورګه زه د طویل شروع کا بسم الله ولیکاول مولیانو ټول عمر بسم الله وایي نه کنه مفتي سید حکیم صاحب استاد ورزو کې را لګلی ورزو هغه مونږ ته مخې درا کې خنه ده ما ته هغه پته نشته چې در لګلې ده تاسو وایي سم مونږ سره هغه موجود دی لیکلې ده په وایسونو باندې مولي صاحب کار لږ مشکلات دي کنه یو منټ ما پرېږدم چې ولک خاموش ټیک ده 5 خدا زما دوی مل دی کې مې حساب بیا 5 حساب کړی دویم ترن زبان ده صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب زمونږ مشر دی محترم دی خو ما ځکه ویل چې ټیم مقرر کې تیر ځل به خبره نو پوره کړې مفتی صاحب لاس د بایک واغستو نو باور تل بس صحیح د پیر صاحب خیر د بغي ګیله نه کوم او ورم کو احترام د وجنه خو مخکې ما خبره پوره نکړه خبره نیمه کې ما نه پاتې شو ما پیر صاحب ته ویله چې تاسو ویل چې زمونږ رائے ده نو ما پیر صاحب چې مونږ تاسو احترام کوو ادب هم کوو خبره زما هغه په نیمه کې پاتې شو خو چې کله د ولستاسو رائے د علماء دیوبند رائے په مقابله کې راشي اجماعي نو بیا ال تمونږ تاسو را ادب احترام سره تاسو سره اختلاف لرو هغه خبره و ما مخ کیږي دویم نمبر پیر صاحب تاسو ول زغه موضوع نور هم چې بند شي پرشته موضوع باندې و چلیږي خبوي خو تاسو ول چې رجوعات ثابت دي ما ګوره اولم خبره وغله چې د اکابرین علماء دیوبند اقوال په دې کې مختلف راغلي زه دواړه طرف ته احترام قایل یم باقي د رجوعات خبره پیر صاحب تاسو په نه ثابت ورمون منظور امن نو منځ د علماء دیوبند مسلم منل شوی مناظرو هغه پیر رساله لیکل پیر صاحب د غوی په نسبت باندې ثابت ته ما د پاره هغه حجت ته زما د پاره هغه هر په اخر ده د نن سبا نه کې څوک دغه مخالفت کې مار پر قطن حجت نشي کېږي دویم نمبر پیر صاحب ویلا چې ما 36 اجماعګانی را جمع کړی دي د ماهیت ذاتی په نه پیو د ماهیت علمی په دغه باندې ماهیت ذاتی په نه پینو د ماهیت علمی په اثبات د ماهیت علمی په اثبات پیر صاحب اول خبره دار د ماهیت تلک بریک ده زو خبره خو زو کوي ته خبرې مکه غره ما پیر صاحب کو به خبره ورانیږي چې خبرې کوي بس اول خبره خدای مفتی پرید صاحب رحم الله فتاوا فریده کې په خپل لیکل چې په ماهیت ذاتی او علمي کې هیڅ اختلاف نشته دواړه د یو بل سره جمع کیږي یو من پیر صاحب زخه وګه پیر صاحب زبا اوس پرېګ دوی زو وکړه پریدیم لیکل حقانیت دواړو لیکل زبرته پیش کې بخیر ما لیکلی دي زبر پیش کړه زه خیر ده پیر صاحب دا عبدالرحمن عبد طویل مو چې فتاوا فقانیه کې دا باب ابواب التصوف دي دا ما لیکلی دي زبر دی یادوم حقانیت دواړو کې دا اقوال شته دین علاوه موږ سره نور هم شته په دې باندې چې په دې دواړو کې تضاد دویم د ماهیت ذاتی بلا کې په نه ان شاء الله ولز پیر صاحب د دې زمکه د پاسه اسمان د لاندې وسو کې یو قول ورخه ان شاء الله د ماهیت ذاتی بلا کې په نه پیر ماهیت ذاتی په نه پی باندې د مسلم حضرات دي ان شاء الله ولز سو زه اورګه پیر صاحب زه خبره پوره کوم ان شاء الله متعلق کوم یو شی پیدا کوم زه خبره وکړم پیر صاحب دویم نمبر ان شاء الله ولز اثبات به زرا کابرین دیوبند نه پیش کوم به ان شاء الله متکلمینو کې هم درخه مولانا تانوی صاحب خو خپل لیکل چې ماهیت ذاتی نه پکړي د عمل کې چې اثبات کړي د بلا کې به کې غوستوالو کې تعرض نشته پیر صاحب تاسو خو مفتیان یې تخصص پړاوي ول اختلاف تعرض پیدا کوي باغی کې دریم نمبر خو بهرحال ز پیر صاحب ته بچ د خبرې په پریک د خپل موضوع ته براشو پیر صاحب بیا ویل زمون رائے دادا پیر صاحب خپل رائے بدلته نه پیش کو زمون استاد په منځ کې فیصل به علماء دیوبند وی ذکر اهل سنت والجماعت په کوم مسایلو کې چې د خو اختلاف راغلي بریلیانو یو نظریه پیش کړو
کړي علماء دیوبند بل پیش کړي زمونږ او تاسو لپاره به د اهل سنت والجماعت د عقاید او مسائل هغه تشریحات او تعبیرات قابل قبول وي کوم چې علماء دیوبند کړي ما لپاره دا غینه اخوا که احمد رضا خان کړي که مفتی نعیم محمد یار خان کړي هر چا چې کړي ما لپاره نه دي قابل قبول ان شاء الله علماء دیوبند اقوال به زمونږ او تاسو په منځ کې فیصل وي